دې پسې غني دي یاره غني پسې دي لاجي دغه دې یو شی چېرته را دغه که پلاس کې ښه دا کومه چې په لاس کې زه هم که دا مایک دی په لاس کې ښه نو دا دغه شی دی ټیک شو دا شی دی په دې کې دا زړي پکې دي اوس دا تاسو ما ته ووایئ چې یاره دا د څه شي لپاره ښه دي دا جی د شوګر او د جوړونو د درد لپاره ډېر اهم شی دی خو د دې د شوګر او د ګوره الله پاک چې کوم نه کنه یو شی بغیر د پیدا نه پیدا کړي حالانکه که تاسو وګورئ نو په دې کې دا غنیم دي او نه دا دې کې به کټینګ وکړو ښه او دې خو ښه پوره رسم پکې دی دا ګورئ دې شي ته را مخامخ کې ګوره ښه دې کې د سرې دانې الله دا سرې پکې دانې دي ګورئ ماشاءالله ماشاءالله دا اوس ګوري چېرې د دې ذایقه څنګه ده ښه بالکل د انګوري په شان د انار په شان شی دی ښه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو نن درته یو ناشنا غونډه کې شی ښیم او داسې سمدستي غونډه کې کاته مخې لراله دا کومه دغه چې تاسو زما په دې لاسو کښېنئ دې ته انځرغنه وایي انځرغنه او پخوا به دا په دې پټو مټو کې په دې پولو به ډېره زیاته وه خلکو ته به ډېر زیات تکلیف و دا زه تاسو ته ښیم د په دې وخت کې په یو داسې ځایګي کې زه موجود یم دا کیمره لږه را مخامخ کړه چې دلته هغه پخوانۍ انځرغنه د دې نه به خلکو ځان خلاصوه په څه طریقه باندې خو دا به د خلکو د انګړ په توګه باندې چې کوم نه نو د خپلو پټو ته او د خپلو زګونو ته به یې دغه کوله د انګړ په توګه باندې به چې کوم نه هغه استعمالوله خو د دې نه خلک دومره زیات تنګ شو که نه چې بیا د دې دپاره څه سپری راویستو او څه قسم قسم کیمیکل راویستو خو هغه شی چې کوم نه نو هغه وقتي طور د هغه علاقو نه ختم شو خو نن هم په داسې ځایګي کې دا موجود دي چې دې چې دا کومه میوه نیولې ده نو دا ملګري وینا وکړه چې یاره دا د څه شي دپاره ښه ده او که دا تاسو وګورئ نو دلته دا غني دي ګورئ دا غني دي که نه دې غنو له څوک لاس نشي ورکولی دا ټچ کولی نشي دا کیمره لږ را دې خو دا کیمره لږ دې خوا را مخامخ کړه زه هم که دا مایک دی ما مایک مخې ته خولې ته نیولی دی خو بهرحال دا د دې میوه ده او دا میوه که تاسو وګورئ دا په دې مختلف ځګونو کې ده دې خوا راشه دا وګوره دا مخامخ دا دې دا میوه نیولې ده که نه نو دا میوه ته ورږه یو دانه به ترې د دې نه را دغه کوو یو دانه ترې شو تاسو ته یې درښوي یو خو زما سره په لاس کې هم ده لږ شاته شه خو د هغې نه علاوه چې کوم دی نو زه تاسو ته ښیم دا اوس مثلا دا شوی ورږه لږ صبر وکړه داسې یو دغه ترې رانیسو خو دلته په دې پسې غني دي یاره غني پسې دي لاجي دغه دې یو شی چېرته را دغه که ښه دا کومه چې په لاس کې زه هم که دا مایک دی په لاس کې ښه نو دا دغه شی دی ټیک شو اوس دې خوا وګوره دا کولاو که نه دا چې مونږ کولاو یو خو په دې پسې دا غني دی دا غني دا الله پاک چې کوم نه اول به ترې دا صفا کړو په دې شیز پسې به یې راکړو دې خوا ته دا کیمره ونیسه دې خوا ته دا کیمره ونیسه یاره دا لشې چې کومې دي لشې دا لشې خطرناکې دي ښه دا لشې د دې خطرناکې دي خو به هر حال ښه دا اوس کولاو ته ورږه اوس دا وعلیکم السلام دا اوس کولاو ښه دا کولاو تاسو ته ښیم چېرې په دې کې څه شی دی دا داسې کولاوي داسې پاسه نه بری کولاو اوس پوستکی یې درکول دي نو دې پسې هغه شی نه پسې دي ښه دا ګورئ ښه دا کیمره دې ته دې شي ته را مخامخ که دې شي ته را مخامخ کې ګوره ښه دې کې د سرې دانې الله دا سرې پکې دانې دي ګورئ ماشاءالله ماشاءالله دا اوس ګوري چېرې د دې ذایقه څنګه ده ښه بالکل د انګوري په شان د انار په شان شی دی ښه او یاره حقیقت دی لږې دې خوا د کیمره دې ته مخامخ که ګورئ دا شي دی په دې کې دا زړي پکې دي اوس دا تاسو ما ته ووایئ چې یاره دا د څه شي لپاره ښه دي دا جی د شوګر او د جوړونو د درد لپاره ډېر اهم شی دی خو د دې د شوګر او د ګوره الله پاک چې کوم نه کنه یو شی بغیر د پیدا نه پیدا کړي حالانکه که تاسو وګورئ نو په دې کې دا غنیم دي او دا د بچاو دپاره چې کوم نه دا به خلکو مخکې پخوا استعمالول که نه خو اوس داسې شی دی چې په دې کې دا کومه میوه چې پکې شوې ده دا کمې دانې چې پکې شوې دا ګورئ دا چې دانې چې پکې شوي دي دا تاسو په خپله باندې اندازه وکړئ چې دا د کم شي دپاره دغه د موزون ده او
د علاج دپاره چې کوم دی نو دا تاسو تجویز کولی شئ او په دې خبره د دې لږ د حکیم نه چا نه معلومات هم وکړئ او خو زه هم چې انشاءالله چې په دې کې به لازمي طور د الله د طرف نه یو حکمت په پکې پروت وي او د څه بیمارۍ دپاره د شوګر دپاره به خامخا چې کوم دی نو دا ته څه شاجي دا څه د څه لپاره دی مخامخ شه دا د څه لپاره ښه دي دا د شوګر او بلډ پریشر او د جوړونو د درد لپاره چې کوم دی نه دا خبره ته د خپل ځان کې کته خو هم نیم حکیم یې خو څه موږ ته پته ده دی پته ته شه مخکې داسې اورېدلي وو چېرته او مخکې مې اورېدلي خلکو به خوړلي خو اوس لکه زیاتر د دې پیداوار نشته دی په یو علاقه کې نشته او صرف په دې بادین علاقه کې شته دی لږ ډېر او نور بل ځای کې نه میلاویږي ډېر نایاب بوټی دی او دا راته ووایي چې د دې خو به زما خیال څه یو سیزن به وي که نه دا صرف د جمی په سیزن کې زیتی او ګرمۍ کې بینی خو دا خو داسې یو سدابهار غونته کې بوټی چې دا همیشه دپاره شین وي ښه دا همیشه دپاره شین وي او دې کې چې دا کم دغه لګېدلی ګوره دا لاندې دا په دې کې دا شیونه پکې لګېدلي ښه دا دانې دا ګورې دا دانې پکې لګېدلي او د دې د بچاو ګوره دې له څوک بوتې ور وړی نه شي ځکه چې دا کمې غني دي دا غني دا غنی او دا به اول چې کوم دی نو روي شو کوه په قلاره باندې په قلاره باندې روي شو کوه اوس دلته اوس دغه که کولاوي که تا د وخته به څه طریقه کولاوي دا په دې طریقه کولاویږي داسې نه دا دې کې به کټینګ وکړو ښه او دې خو ښه پوره رسم پکې دی دا ګورئ ماشاءالله نو دا تاسو په خپله باندې چې کوم دی نو معلومات هم وکړئ د چا نه تپوس وکړئ چې یاره آیا دا د څه شي دپاره دغه دی د غوره دی نو که چېرته دغه دپاره وي د شوګر دپاره نو الله پاک یو داسې قدرتي ماحول کې چې کوم دی نو دا دغه شوي دي د دې نه فایده استفاده ترې حاصله کوي او د دې شي معلومات وکړئ په هر صورت باندې که نه ځکه چې په دې کې هم د الله پاک خپل یو حکمت دی یو راز پکې دی او بس دا د الله پاک قدرتونه دي د الله پاک د قدرت نظارې دي او الله پاک په هر یو شیز کې کوم دی نو هغه موجود دی صحیح شو جزاکم الله خیر د الله په امان خوشحاله اوسئ